السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم حکیم احسان عادل او نن زما موضوع د مخ د ځوانه کو باره کې زما عزتمندو ملګرو د مخ ځوانه کې چورته کیل محاسي پمپلز یا یک نیول شي د مختلف ټرمز دي او تقریبا د ټرمز نږدې دي هم فهم زبان کې مونږ د مخ ځوانه کې هغه ته ویو دا اکثر د سن بلوغت مرض دی او جینکو ولکانو دواړو ته کیږي تقریبا د 16 سال نه والا تر د 25 سال پوری دا دانی د په مخ باندې د لکانو جینکو راخیږي دینه علاوه د 25 سال نه اباو هم کې دی شي او هغه سره ریلیټډ سنوري بیماری نه هغه د وجنه دغه مرض پرولانګ شي. به هر حال دا دانی چې دی دا پخپلم ختميږي تقریبا د 25 سال نه بعد پخپل ختميږي خو چونکې دغه وخت پوري دا بار ماتي شوی کرید شوی او اکثر پکې ځوانان او جنکې لګي وینتی روباسي پیپ تی روباسي دی وجناغه کې بیا جرې نه جوړ شي. نو اصل وجه ترازو چې وجوهات سدینو په هلکانو کې د دې وجوهات چې دینو اغا د اویمنی د خرابۍ د وجنه د ګرمایش د وجنه د وینې د خرابۍ د وجنه او بل وجه د مخ د غدد ناقله د سوزشنا کېدو د وجنه یعنی چې کله د غدد ناقله سوزشنا کشي دا بند شي نو د دې د وجنه په مخ باندې دانه راختل شروع شي. د دین علاوه په جینکو کې چې کوم د مخ د دانو وجوهات دینو هغه د غوي د هارمونز د کمی بشي ده یعنی د غوي چې کوم هارمونز دي چې استروجن او پروجسترون هارمونز دي کدا کم شي یا زیات شي نو د دې د وجینا په مخ باندې دانی راخیږي او بیا د دې ریلیشن دی د پی سی او سره یعنی پولیسیسټیک اورین سره د دین علاوه د مخ چې کوم شحمی غدد دی هغه چې کله خپل فعل تیز کی نو دا دانه راختل شروع شي او کومنګ په غور سره وګورو نو اکثر د جینکو د مخ بالکل چمکدار ښکاری او بالکل غوړ ښکاری تبوي کو چرته تیل پی لګولې دي نو د دې یو اصل وجہ بل طرف تم بیا کنیکټ کیږي او غدای چې چونکه فیمیل اکثر میک اپ کوي مختلف لوشنی مختلف کریمان استعمالي او دغه کریمانو کې دغه لوشنو کې سټریک اسید قسم کیمیکلز موجود وي چې د هغې د وجینا د مخ چې کوم طبيعي افرازیات دي پاغه باندې اثر وشي او دغه وجینا په مخ باندې دانې روخیږي. به هر حال راځو د دې علاج طرف ته چې د دې علاج بسي نو د علاج لپاره د ټولو نه اهم او ضروری د قبض ختمول دي. پکار دا چې د داسي پیشنټ د داسي مریضانو بالکل قبض نه د دې نه علاوه د غو د نظام هضم چې دا بالکل ټیک وي هاضمه بالکل درست وي خوراک اغوي په کم مقدار سره او په خپل ټیم باندې کوي. د دې نه علاوه یو آسان یو نسخې لرازم چې دا غي سره ډېره فایده وشي پاغي کې زمونږ سره هلدی دا یعنی کورکمان دی مولټی دا او سونف دی دا درې شیزونه دي هلدی مولټی او سونف دا درې واړه به واخلي هم وزن معده به کې او میکس به کې بیا به د دې چای والا چمچا سحر غرمه مازیګر او ماخام مسخوتن د پماړه باندې د تازه اوبو سره د دې استعمال شروع کی تقریبا 2 هفته چې د دې استعمالو کې نو ان شاء الله د دې سره به دا دانی تقریبا نیمه ختمي شوي. د اغه نه علاوه به بیا د دغه نسخې سره هم وزن برابر وزن تخمی کاسنی شامل کی او کله چې ور سره تخمی کاسنی به ور سره معده کې بیا به ور سره شامل کی او چې کله ور سره تخمی کاسنی شامل کی نو بیا به سحر غرمه او ماخام د دینه یو چمچا په ماړه باندې د تازه اوبو سره استعمالول شروع کی. د دینه علاوه د شپې مسخوتن به لس قطرې د شړشمو تیل روالي لس قطرې به پدې کې اوبه مکس کې دواړه به بالکل مکس کې او په مخ باندې به ولګي سحر به بیا بالکل په ساده صابون باندې مخ وینځي کم چې مونږه د کپړو والا صابون دي ځکه دا کپړو والا صابون کې د بنولې تیل موجود وي او دا نور چې کوم صابونونه دي کوم چې بوی صابون دي عام طور مونږه استعمالو نو د دې استعمال نه دی وکړ ځکه چې پدې کې سټریک اسید یعنی
یا دا کاسټک سوډا وغیره دا شیزونه پکې موجود وي چې دا انسان لره نقصان ورکوي بلکې مخله نقصان ورکوي. نو د دې سره ان شاء الله العزیز ډیره فایده وشي. په غذا باندې هم ډیپند ده، خپل غذا چینج کول پکار دي. خوراکونو کې غوښه، چکن، سموسې، پیکوړې او دغه قبیل والا خوراکونه چې کوم ګرم خوراکونه دي دې نه ځان اوایډ کول پکار دي. د دې سره سره کدو، ټینډا، ټیپر، شود یعنی پي، ماستو، شوملي د دې استعمال زیات پکار دي. او ډیټاکس کېدل، د جګر ډیټاکس کول پکار دي. د اوبو استعمال، شربتي بيزوري، شربتي سندل وغیره د دې استعمال پکار دي. د دې نه علاوه که څوک دا خپل نشي کولی، دا نشي جوړولی، نو مونږ خپل مطلب کې د دې لپاره سپیشل یو څو نسخې جوړو چې د هغې استعمال تقریبا یو میش پوری کول وي او د هغې سره د مخ بالکل صفایي کیږي. ټول چې څومره پیمپلز دي، اکنیز دي، دا ټول ورسره ختمیږي. نو هغه چونکې ګران و او د عام خلکو لپاره یا هغو د جوړو کې هغوی ته ډېر زیات مشکلات به نو د دې وجې نه ما هغه دلته شیر نه کا، ځکه چې هغه کې داسې شیزونه وي چې هغه عام کسان نه پیژني او نه هغې د دې استعمال کولی شي. نو د دې وجې نه ما هغه اوایډ کو، صرف تاسو ته مې دا اسان طریقه وښودله. به هر حال که تاسو د غواړئ نو تاسو زمونږ کلینیک ته هم راتللی شئ، هغې کې تاسو د دې باقاعده علاج کولی شئ.